سلامونه په خیرونه په خیر علی په خیر پښتونخوا ته خو دې وکړي چې تاسو خپل سهار زموږ سره ښکلې سټارټ کړی وي لیدونکو نن تاسو پته ده چې دوه مهمې خبرې زموږ په خپرونه کې خامخا وي اولنۍ مهمه خبره چې دی هغه دی صحت نو صحت سره ریلیټډ موږ سره نن ځینې ډاکټران دي چې هغه به تاسو سره خبرې کوي د ځینې موضوعاتو باره کې او بله مهمه موضوع زموږ د ټولنې او زموږ د سوسایټي چې دی هغه دی ایجوکیشن نو موږ سره ډېر خوږ دروند میلمه دی سرپرایز دی زه تاسو ته نه وایم تاسو به لږ انتظار د هغې دپاره کوئ صحت خبره مې وکړه د سهار خبره مې وکړو نو سهار چې سړی ایکسرسایز وکړي خیر دی چې ځینو خلکو سره ټایم نه وي لږ زما نو هغه سیکنډ ټایم کې چې دی مازدیګر ماښام ټایم کې ایکسرسایز خو ایکسرسایز کوئ دا صحت دپاره ډېر زیات ښه صحت سره سره دا د ذهن دپاره ډېر زیات ښي زه چې کله کله هم داسې یم چې لږ زه فیل کوم چې یاره زه ستړی یم یا ډیپریس یم یا ډاون یم که نه چې زه جیم ته لاړ شم چې زه یو ګنټه نیمه ایکسرسایز وکړم زه یو خو ریلیکس شم بله خبره چې په هغه شپه ماله خوب ډېر ښه راځي ځکه چې باډي مایند ریلیکس شي باډي دې ستړي وي نو ښه ریلیکس انسان وده شي نو همدې سره به تاسو ته پته لګېږي چې ډاکټر وسیم د سیګمنټ اوس ټایم دی راځي چې جیم ته لاړ شو وګورو چې هغې نن موږ ته کم ایکسرسایز ښیي او د څه باره کې دی او څنګه دی لیټس گو Assalamu alaikum, this is Dr. Wasim. Welcome to another new episode of our fitness segment. Nan bamunga khabara ko yo different exercise bane. So the para staso the dumbbell zuratam nishta balki online bo order ke yo fit honte resistance band different resistance ke da milavegi da taso online order kawale she yo de bane bo inshallah munga dar takhayu exercise staso da bahane khatmi shi munga sara gym nishta munga sara dumbbell nishta no munga exercise no shu kawale ka taso sara dumbbell nishta ka gym nishta هغه په باوجود آنلاین آرډر کې د ريزسټنس بینډ او د ویډیو سیګمنټ په ذریعه به تاسو ته پته لګي چې دا ريزسټنس بینډ څنګه یوز کول دی یقین وساتئ که پراپر فارم سره تاسو دا ایکسرسایز په ريزسټنس بینډ په ذریعه مو کوي کنه نو ډېر ښکلي طریقې سره تاسو مسل ټارګټ کولی شئ نو راځئ نن به ګورو چې کوم ایکسرسایز موږ تاسو لپاره راوستی دی ريزسټنس بینډ تاسو ته مخامخ دی د ريزسټنس بینډ استعمالو طریقه ډېر سمپل دی ټول نه مخکې به موږ څه کوو موږ به فیټ بالکل میډل باندې به دا ایډجسټ کوو خپې به بره باندې کېږدو او بالکل میډل باندې وګورئ میډل باندې ولې اکثر سره ريزسټنس کریټ شي نو چې ته داسې نه وي چې د خپو نه خطا شي او تاسو نه لکه دا ایکسرسایز فارم هم خراب شي څه نقصان ونه شي که نه نو پراپر میډل کې به تاسو ساتئ دا ایکسرسایز بایسپ دپاره ایکسرسایز دی بایسپ دواړه لانګ هیډ او شارټ هیډ دا به مونږ ټارګټ کوو او د ویډیو په ذریعه به تاسو ته پته لګي چې څنګه ماینر ایډجسټمنټس مونږ خپل د ایکسرسایز پوزیشن کې وکړو نو څومره زبردست فرق راځي په ایکسرسایز ټارګټ کولو کې یا مسل ټارګټ کولو کې ایکسرسایز په ذریعه کې نو ټول نه مخکې فرست ویریشن دی نارمل د کوم ګریپ دی دې سره به مونږ بایسپ کرلز کوو فل کنټرول سره څومره څه د ایلبو لږ مخکې به وي که نه عمره شارټ هیډ ټارګټ کېږي څومره ایلبو منځ کې وي نو دواړه هیډ به ټارګټ کېږي لانګ هیډ او شارټ هیډ څومره څه ایلبو شاته وي نو لانګ هیډ به ټارګټ کېږي نو داسې ایډجسټمنټ داسې چینجز کوئ چې ستاسو ټارګټ مسل چینج کېږي او مکمل طریقې سره بایسپ پمپ کېږي اوس دا خو یو ګریپ هغه شو که نه لیکن نارمل څه مونږ کوو یو کوم دی نیوټرل ګریپ دی یا هیمر ګریپ څه کوم دی که نه هیمر ګریپ په ذریعه به مونږ کوو ګریپ چینج کوي ټیک شو اوس وګورئ تاسو څه دغه هیمر ګریپ ساتلی دی هیمر ګریپ دی ته وایي ټیک شو دا نارمل دی ټیک شو بیا دا هیمر دی او بیا دا ریورس ګریپ دی ټیک شو نو اوس هیمر ګریپ سره بس مونږ دا ایکسرسایز کوو سیم هغه طریقه ده جو سٹارټ کړي کنټرول سره دې کې بایسپ سره سره بریکیالیس مسل اور بریکیو ریډیالیس مسل بریکیو ریډیالیس دا فورام والا مسل نه دا جان سینا والا هغه مسل ټارګټ کېږي او ورسره د بریکیالیس کوم مسل دی هغه به هم ټارګټ کېږي نو اوس ماینر ایډجسټمنټ سره تاسو وکتو سو لانګ هیډ شارټ هیډ بوث هیډز ورسره بریکیو ریډیالیس او بریکیالیس مسل دومره مسل تاسو په یو سمپل غونته ريزسټنس بینډ سره تاسو ټارګټ کړئ اوس ریورس ګریپ باندې راځو دې کې هم تاسو کوم د بریکیالیس مسل بریکیو ریډیالیس مسل هغه ټارګټ کیږي او دا ایکسرسایز لږ ټف وي خدا دې فل کنټرول سره سمونږ او کومه د لاست لپاره ساتلې دي نو لغونته فیول تاسو ټانک کې پاتې شي نو یو فیو ریپس د ریورس ګریپ سره تاسو وکړئ
نایس اینډ سلو ریپیټیشنز به سیوا وي څه مسلز تاسو وسوځي څومره څه مسلز سوځېږي څومره ښه طریقې سره به ټارګېټ کېږي هومره ښه طریقې سره به ماتېږي سو یو ځل مسل مات شي نو بیا به هغه نه ښه طریقې سره جوړېږي دې ته وایي ټول دا ریکوري ریماډلینګ کنه نو ریکوري دپاره اول ښه ایکسرسایز کول ضروري دی ښه ایکسرسایز وشي ټول گروث سټیمولنټس ریلیز شي او ورسره څه کوم موږ ورته پراپر خوراک ورکو نو ډېر ښایسته طریقې سره مسل ریکور کېږي اوس راځئ ټرایسپ بنئ ټرایسپ کې ډېر سمپل دی لکه تاسو بایسپ کرل دپاره فرنٹ نه لاس انداسې تاسو به ایڈجسټ کې ٹھیک شو او اوس دا اوور هیډ ایکسټینشن دی دا لګي ډېر آسان خو ریزسټنس بینډ سره ډېره مزه کوي نو زیات ریزسټنس والا بینډ بېشک ما اخلې لږ څه دومره سخت نه وي ډیفیکلټي یې نو هغه تاسو هغه نه سټارټ والی رو بیا تاسو ریزسټنس سیوا کولی شئ کنټرول سره دا وګورئ کوشش کوئ ایلبوز کلوز ساتئ صحیح شو دا وګورئ څومره زیات ریزسټنس دی جو بایسپ ټرین کړی دی دې نه مخکې مونږ ایکسرسایز کړی د مسلز فټیک دي او دې سره وګورئ خلک وایي که نه ډمبل نه بغیر باډي نه جوړېږي نو دا ریزسټنس صرف وګورئ آی ویش تاسو دا فیل کولی شو څومره زبردست طریقې سره د ټرایسپ انګیج کېږي نو که 8 نه 10 ښایسته ریپس دې سره وشي او 4 سیټس وشي نو ډېر ښایسته طریقې سره ټرایسپ انګیج کېږي اوس راځو لاست ایکسرسایز طرف ته ټرایسپ ایکسټینشن ایکسرسایز دی دا پش ډاون مونږ وایو اکثر مشین وي کیبل کراس اوور کې ټرایسپ پش ډاون مونږ کوو نو که ستاسو کور کې داسې ورور وي زه هر وخت په کټ ناست وي او کار مار نه کوي نو ورته وایي راشئ لږ هیلپ در سره وکړي دې په ذریعې به هغه هم ایکسرسایز وکړي او تاسو به هم ایکسرسایز وکړئ نو راځئ جو اسٹارٹ کو کوئی بندہ اگر آرام پسند ہوا ہے تو اسے پکڑ لیں اس ایکسرسائز میں میرے بائسپ کا اور جو کے ٹرائسپ کا پتہ چلے گا راځئ کما ټرایسپ په ایلبو کې ایکسټینشن کې پکارېږي نو دا موومنټ ایکسټینشن موومنټ دی اوس ما خپل طرفه نه زه دلته نه هم ریزسټنس کریټ کوم او هلته نه جو خپل طرفه نه پوش کوي زور کوي نو ډېر زبردست طریقې سره ټرایسپ انګیج کېږي ټرای کوئ به بیا به تاسو ته پته لګي چې مونږ څه خبرې کوو په کتو کې داسې لګي چې کیدای شي چې دومره افیکټیو نه وي خو تاسو یو کوئ نو تاسو پته لګي ډېر زبردست طریقې سره مسل پمپ راځي نو که ستاسو کور کې د ریزسټنس بینډ نشته نو آرډر یې کړئ ښه او چېرته نه مې زړه کېږي آرډر کې زبردست 10-12 reps 4-5 sets او ستاسو مکمل بایسپ او ټرایسپ ایکسرسایز وشو نو دا نن زمونږ ورکاوټ زه امید کوم چې تاسو ته به ښه لګېدلی وي او تاسو به دې باندې عمل کوئ یاد ساتئ کہ نہ صرف باڈی بنانی ہے بلکہ اینٹی باڈی بھی بنانی ہے اور دونوں کے لیے ڈائٹ اور ایکسرسائز بہت ضروری ہے باڈی دپاره او خپل امیونټي سټرانګ کول دپاره ښه ډایټ او ښه ایکسرسایز ډېر زیات ضروری دی دا یاد ساتئ که موږ نور کارونه کوو او خپل ځان نه غافل یو او ایکسرسایز نه کوو نو فیوچر کې به موږ ته پرابلمس کېږي نو دا ویډیو ستاسو دپاره دي چې ستاسو دې ویډیوز نه فایده حاصله کړئ او دې باندې عمل وکړئ که عمل ونه شو نو بیا هېڅ څه فایده نشته نو نیکسٹ ایپیسوډ سره به بیا حاضرېږو ستاسو په خدمت کې هغه پورې مولا عزت راکړئ الله په امان دا ریزسټنس بینډ سره ایکسرسایز کول خو ډېره اسانه خبره ده ډاکټر وسیم موږ چې دونه ډېرې پیسې ورکو په جیم کې دا فیس دی دا د ټرینر پیسې دی دا د کلاس پیسې دي امین لایک دا چې کم ټپ تاسو موږ ته راکړو لیدونکو ته ورکړو دا خو ډېر ایزي دی نو زموږ ډېرې پیسې هم بچ کېدای شي خو چې په صحیح طریقه باندې تاسو ایکسرسایز وکړئ ځکه چې جو ته ستاسو خیال و صحیح ده هغه چې څنګه ورته انسټرکشن ملاوېده هغه هماغسې ایکسرسایز کولو لیدونکو اوس زه غواړم چې لاړ شي او دمه والو دمې نه وروسته به راسان کېږو بیا به زموږ مېلمانه زموږ سره یي په خیر پښتونخوا ستړي مه شئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو ما سره نن داسې شخصیت او په خپرونه کې میلمه دی چې
چې نن به د هغې سره چې د هغې کله موږ انټرویو کوو او هغې سره موږ خبرې کوو نو د هغې د ژوند تجربه هغه که د ایجوکیشن په فیلډ کې ده او هغه که د جرنالیزم په فیلډ کې ده نو زموږ ډېرو لیدونکو ته ډېرو ځوانانو ته چې کوم دی هغې کې ډېر زیات څه دي چې هغوی زده کړه وکړي. ما سره دلته ناست دي پروفیسر خالد سلطان هیډ اف اینډ ماس کمیونیکیشن ډپارټمنټ نیمل. ستړي مه شئ. ډېره مهرباني خدای دې خوشحاله ساته او زه د دې چینل ډېر شکرګزار یم ځکه د پښتو ژبې خدمت دپاره ډېر کم چینل په پاکستان کې چې هغه د پښتو ژبې خدمت کوي. نو زه د دې چینل ډېر شکرګزار یم. تاسو دا ذمہواري په خپل لاس کې اخیستې ده او د پښتنو خدمت ته ناست یې. ډېره زیاته مننه. تھینک یو سو مچ. نو زه به لږ روسو لاړه شم. صحیح ده. سټارټ به دې ځای نه والم چې ستاسو ماشومتوب په ثوابۍ کې تېر شوی دی، پنجپیر کې تېر شوی دی که نه پېښور کې؟ نه زه چې کله زما په پنجپیر کې زه پیدا شوم نو زموږ اول پېښور کې وو. په 1973 کې مونږ د پېښور نه کراچۍ ته رړو ځکه زما والد صاحب په سند ګورنمنټ کې دغه پوسټینګ وشو او هغه سیکشن افیسر و د فوډ ډپارټمنټ. ان ما په 9مه پورې په کراچۍ کې سبق ویلې دی او دا خبره زه اکثر کوم کنه د پښتنو اردو دوره خني خو زما اردو ښه پدې چې ما په کراچۍ کې خپل وړوکوالی تیر کړی دی. نو 9مه پورې مې هلته سبق وی او د هغې نه بعد بیا زه خپل وطن پنجپیر ته رالم او نور سبق مې بیا کلي کې ووی او بیا مې د پېښور یونیورسټۍ نه ماسټر وکړ په جرنالیزم کې او بیا مې ایم فل او پی ایچ ډي د پنجاب یونیورسټۍ نه وکړه او پی ایچ ډي پورې مې سبق ویلی په میډیا کې او په خپل کیریئر کې هم زه تر ننه پورې د میډیا نه اخوا شوی نه یم. دا زما 33 کاله وشي یا زه په ټي وي کې یم یا زه په نیوز پیپر کې یم یا په یونیورسټۍ ټیچینګ کې یم خو د میډیا نه یم وتی. نو دا زما بیک ګراوند د سبق او د پروفیشنل لایف کنه. ښه اوس دې ته راځم چې لیک د ایجوکیشن لکه ځکه چې جرنالیزم جدا یو بیل فیلډ دی کنه او تاسو پاکستان ټلویزیون سره هم پېښور څانګې سره پاتې شوي او زه لیدونکو دا وایم چې ما کله د ماشومانو پروګرام ټول ته پته ده چې ما خپل کیریئر د ماشومانو پروګرام شو کوي نو ما چې پروګرام کو نو دی پروډیوسر خالد سلطان صاحب داغي پروډیوسر داغي او هغه وخت کې زه او نازیه اقبال د ماشومانو پروګرام او هغه کې به هغه د ماشومانو ترانې چې کومې وي د کډز هغه به ویل او ما به اینکرینګ کولو ډیر په چودون باندې خو هغه باندې زم زکه دا انټرویو زما باره کې نه کني زما خالد صاحب چې دې ما سره بدی سونه خواري کوله ځکه چې هغه سکرپټ یادول او خبري او اف کورس هغه ټایم زم دغه چې وړم نو زه چاړې وم ما به ډیر زر خبري کولې دا پرابلم نو دل راځم چې جرنالیزم لیکل تاسو د لیکلو سره هم دغه شوی دی نو تاسو چې کله سکول کې وې کراچۍ کې وې نو د هغه ټایم نه جرنالیزم تاسو ذهن کې کنه چې کله کالج ته راغی سو کوم انچا انسپایر کړي دا لږ مونږ ته وایي. دا تاسو خبره ټیک ده خو زموږ ته ملکونو کې د خلکو سره جاب باره کې سوچ نه زه بس کوم کنه خو ما سره زه بای انسیډنټ دی فیلډ ته راغلی بای چوایس نوم راغلی او خو شوق مې سره خو انسیډنټ چې ما په فرنټیر پوسټ کې جاب شروع کړ او ته یقین وکړه چې ما هغه ټایم کې ما ماسټر هم نو کړی خو چې ما 15 کال په دغه اداره کې کار وکړ لیکلو سره مې واسطه شو او د قومي اسمبلی د سېنات اف پاکستان د صوبایي اسمبلو ډیپلوماټیک ریپورټینګ وګڼه زما سره ډیر زیات خواهش پیدا شو ان داغې نه بعد ما بیا ماسټر کو نوټس پی ایچ ډي پورې مې سبق وی انو زما د سره شوق وو خو لکه حالات دای جوړ خدای پاک دې فیلډ ته راوستم او زه په ډیر زیات خوشاله یم او دا خبره ته بیا راځم چې کله تاسو پی ټی وی کې وای او تاسو براتلې ته نازیه اقبال واقعي تاسو ډیر واړه وای او ډیر کیوټ وای خلکو به تاسو دوه ډیر زیات خولې او چا به چې دی خو ډیر وړي دي کار څنګه کوي کنه او ډیر بالکل صحیح خبره ده چې ډیر ګران کار او پروډکشن ماشومان سره ډیلینګ یو شانتي او تاسو د نیو کمر سره بل شانتي او تاسو هم د ماشومان پروګرام هند اوور شوی کنه دا سیوا او هغه کې نه هیرو عالمزیب مجاهد چې اوس نشته دی زموږ ډیر خاطست هغه زرداد بلبل پاغي کیو او ما خل چې د زرداد خپل زرداد بلبل وسره دا ماشومان پروګرام نه بیا تر اوسه پوری داغه پیجنګلو چې دا هغه بلبل نه چې زرداد بلبل هغه غي سده یو سرنیم ولګی دا کنه داسیو نو اوس او د کوم یو اهم کس یو هغه د اتل مومند او یس اتلمن صاحب چې هغه به د نازي د ماشومان چې کومې ترانې یا پویمز بول هغه به نازي تاغي لیکله نو اوس دل راځم چې لکه ګوري تاسو ما فرنټیر پوسټ ریکارډ کولو ایز جرنالیست خو خبرونه جوړول دا ډیر سیریس کار دی کله چې تاسو ټلویزیون ته راغلو نو که زه نه غلطي کوم تاسو اولنې پروګرام د
کډز شو وګنه او تاسو تم پته دا ډیر خلک چې ماشومان په خپل ماشومان په کور کې هندل کول ګران دي نو بهر د نور ماشومان هندل کول دا غینم ګران شي کنه نو بیا تاسو فرست پروګرام نو د تاسو د پاره څومره ټف او هغه ټایم کې څومره چیلنجینګ و دا چیلنج ډیر زیاتو ځکه موږ به ډیر زیات ټیکس اغستل کنه او ټیکس نو کله کله ماشومان هم دغه شو and it takes big you added reason wo da program دا ما یادی ما وړي زیاتې غلطیانې کولې اکثره به داسې کېده چې هغه هینډ مایک په او ماشومان به چې ورانی کول نه ماته به داسې لګېده چې کلاس کې نه ما به اکثره په هغې د ګزار کولم کوشش کولو ایگزیکټلی نو دا مسلې به نو ماشومان سره ډیلینګ ادروایز هم ګران دي او زم نیو کمروم او یس دا خبره ده کنه نو واقعي هغه نالج هم ډوره زیات نو پریکټس هم ډوره زیات نو خو اټ واز ا ډیفیکلټ خو اگین ډیر خشه او خلک نن هم یادای تاسو ته پته ای خلک یادای کنه بالکل صحیح ښه ټلویزیون ته رالی بیا ټلویزیون تاسو لاړئ اینډ دین بیا واپس تاسو چې کوم فیلډ یو مخکې جرنالیزم کې پلس ایجوکیشن طرف ته لاړئ ښه نو اوس تاسو ټلویزیون ته راغئ بیا د هغې نه پس څه ذهن کې و چې زه خپل فیلډ ایجوکیشن ته چینج کړم څنګه نجیبي دا چلو چې زه کله پی ټي وي کې هم کنه نو ډېر ښه وخت و هغه ټایم پاکستان کې یک یو چینل و بل چینل مو نه اته ایز ا پروډوسر کار کوم ډیر ښه اپورچونټیز وبکې صحیح ده خو ما ولیدل چې زه په دې کې نور مخکې ګروم نشم کولای گروث نشم کولای انا ماته یو موقع ملاو شو د ام فل کې اډمیشن د پاره د ماستر نه بعد چې ما کله ام فل وکړم ما وی چې دا صحیح وخت دی چې زه د فیلډ نه زه لاړ شم یونیورسيټو ته ټیچینګ ته ځکه پریکټس خو زماو انا زم د هغې نه زه تھیوري ته لاړ شم انا زه چې کم سټوډنټان نیوي راځي هغه ته د پریکټیکل اسپیکټ د دې فیلډ او هم دوی پریکټیکلی اشي څنګه کیږي صحیح ته به دا منی دي چې ټول اګری کوي چې په پاکستان کې خصوصا چې سوره خلک په میډیا کې دي کنه انداغي اکیډمیک کوالیفیکیشن کم دي او که څوک په اکیډمیکس کې دي داغي فیلډ ایکسپیرینس نشته اندا دواړه بلند کول غواړي چې کله دا دواړه بلند شي کنه ان البته کوالټي پروډکشن کې البته کوالټي کانټینټ جوړه هغه چې خلک براوي چې په دې باندې پويږي ان بیسیکلی زما په کیس کې دا ډېر خپه دیو شو چې زه د فیلډ نم خبر یم زه د تھیوري نم خبر یم زه د ټیچینګ نم خبر یم زه د ریډیو اخبار او ټلویزیون د هر سپیشلایزیشن د میډیا خبر یم ان هیز ا هیډ اف ډپارټمنټ دا شمال ډېر زیات مدد راکړي او زه سټرونګلی سپورټ کوم چې نن سبا په میډیا ارګنایزیشن کې دا غي ډېر ښه اپروچ دی چې روز یونیورسيټو طرف ته ګوري چې تاسو موږ را ورک فورس راکړي چې دای موږ ډیولپ کو ډیر ښه زه خپل هم پښتون کې اوس موږ چونکې نیوز هم شروع کړی تاسو په پته او هغه کې موږ خپل نیو بالکل نوی لکانجن کې موږ هغه سره زموږ هم دا غیر چې لیک نوی کسان په کار دي چې راشي نه اکیډمیک بیک ګراوند وي کنه چې هغه نه سره هغه شی به ډیر فاست نرګي ځکه تھیوریز نستا خبردل ډیر زیاته لازمي ده بالکل صرف پریکټس هم امپورټنٹ دی چې دواړه بلند شي انداغه آوټپوټ ډیر آوټسټانډینګ ښه صحیح ده نو د ثوابین مونږ ډیر خلک لروم په شوبس کې صحیح ده او هن بچا سه مسافر کلی دی زموږ د کلی دی زموږ صدر دی او نو دا راته وایي چې پنځپیر کې خلک ډیره زیاته سختی ده کنه مذهبي حواله سره لګ اسیم پښتانه لګ سخت وي کنه خو دې حواله سره نو کله چې تاسو ټلویزیون ته راتلې کارم کولو نو دا نه ویل کې د چیرته ټلویزیون کې ولې کار کې ځکه چې ټلویزیون زموږ د پښتنو کانسپټ په هغه وخت کې هم دغه سیو چې لکه ته ټلویزیون ته لاړې لکه هغې د پرده ډېره غټه خبره ضروري چې ته سکرین باندې راکړه ته سکرین نه شاته هم کار کوي وایي دا خو فلانې خو په ټي وي کې کار کوي وایي که نه داسې و که نه نو داسې خبرې داسې دغه تاسو ډیفینیټلی ما نه ډېر خلکو چې یو ګروپ راغلی وایي په ټي وي کې لیدم وایي خالد ته په ټي وي کې څه کوې ما زه دلته جاب کوم انا ډېر حیران شو ته خو د پنځپیر کلی دا کورنۍ سړی دا ته څنګه نو خو مسله دا ده نجیب اوس ګوره دا د کلچر خبره ده او کلچر یو سټیټیک فینومینا نه ده کلچر چینج کیږي کنه ان اوس هغه شی اکسپټیبিলিټی جوړه شوې ده په معاشره کې هغه ټیم نسبتا لګران کارو اوس خلک اوپنلی وي فار ایگزامپل نن د پروګرام کې نارتم ټي وي ته راغلم خلکو ته پته را چې دې راغې سه اوس هغه ریجیکشن نشته خو یس چې هغه سوسایټي کې هغه ټیم کې دا کار لګرانو خلکو به کوېسچن کول بلکې بد به ګڼل او نن هغه شی نور ایکسپټ شو او مې بي راتلونکي زمانه کې دا شی نور هم ایکسپټ شي خاصه د ملک نه بهر هم کنه دې یو کوېسچن کوم ګوره پښتانه بای کلچر بای ټمپرامنټ ډېر لیبرل خلک دي ګوره ښه ای باندې دوره ریسټریکشن ای نه مني خو یو سو الیمنټس په دې سوسایټي کې دا یو رانګ ایمیج پیش کړی او دا غي ریزن شته
دا ولې دا ایمې داسې ولې راغلی هغې ډېر ریزنز دي که نه او څه ریزن دا چې موږ په دې خطه کې ډېر په امن کې پاتې نه شو ډېر د جنګ ته مخامخ شو ان د هغې د وجې د پرسپشن کې بلکې ته نورم ټایم لګي او دا به ډیفینټلی بدلون به راځي بالکل بدلون مخکې تاسو خبره چې کله تاسو راغی ایز ا پروډیوسر ټلویزیون ته نو هغه ټایم اوس فرق راغلی دی که نه فرق راځي بدلا لږ سلولی ګریجولی که نه هغه ټایم باندې چینج همیشه ډېر سلو کیږي سټیټس کو ماتول ډېر ګران کار دی دې باندې خامخا ټایم لګي نو خو دې ټایم ته به غاړه ږدو او تبدیلی به راځي خو پازیټیو سایډ ته به کار دی که نه صحیح دا پرسنل لایف باره کې راته ووایي چې څو ماشومان هم دي او زما ماشاءالله څلور ماشومان دي 2 میلیونه دي او 2 هلکان دي مشره لور مې د زوها ده هغې جرنالیزم کې پېښور یونیورسټۍ نه ماسټر کړی دی او بیا ملیشیا نه د پی ایچ ډي کورس ورک هم کړی دی په جرنالیزم او ماس کمیونیکیشن کې او واده شوی د خیره د هغې 3 ښایسته بچي دي زه به یې سدا تصویران هم شیر کړم او ډېر کیوټ دي ماشاءالله یو هلک دی او 2 جینکۍ دي بل دویم چې کوم دی هغه مې زوی دی مشهود دی هغه ماشاءالله په عمان کې سیول انجینیرینګ کړی دی او نن سبا په دوبۍ کې یو ملټي نیشنل کمپني کې هغه جاب کوي او ډېر ښه مطمئن دی ښه سیټسفای دی بله د اکسا او آی تھنک دې ټول سره ته ملاو شوی بالکل اکسا ډېر زیاته ښه او ډېر ایکسایټ یو چې بابا ته بیا نن نوي سره ملاویږي مې زم با ان اکسا هغې ماسټر کړی په جرنالیزم کې د نمل یونیورسټۍ نه کړی دی ماشاءالله او لاست فیب کې د هغې واده وشو هغه هم کور کې ښه خوشحاله ده اخري محمد دی محمد بن خالد چې هغه اوس د اے سی سی اے کوي د اسلام آباد نه د سکین انسټیټیوټ نه نو ښه یو ښه کار دا شی چې زه د هغې د ایجوکیشن نه کافي فارغ شوی یم نن سبا ډېر ریلیکس ټایم تېروم خپل جاب باندې مې فوکس دی او ریسرچ آرټیکلز لیکم د میډیا او د کمیونیکیشن مختلف اسپیکټ باندې ډېر ښه نو دا خو ماشاءالله ټوله خپل ځینو ته رسېدلي دي او ډېر ښه خبره ده اوس دا راته وایي چې اکثره نه دا لکه تاسو وایي چې د زوها خبره تاسو وکړه که نه چې لکه هغې ایجوکیشن پی ایچ ډي هم وکړو هغې واده هم وکړو زمونږ اکثره په سوسایټي کې پښتني سوسایټي کې دا ویل کېږي چې یاره لور باندې دونه سبق موږ ولې وایو چې هغه موږ سبا واده کوو دې پرسپشن تاسو څنګه نه دا خو ډېر غلط پرسپشن زه خو هم په ماشومانو کې لورې کاله کې سبق خو لازم دی سبق نه به ځکه ته یو فیمیل باندې ته سبق وایې تا یو پوره خاندان ایجوکیټ کړه صحیح زه خو هم هغې طرف ته زیاته توجه پکار ده او دویمه دا نجیبې د سبا څه بروسه ده سبا تا باندې څنګه وخت راځي چې تا سره علم نی تعلیم نی ان ته ځان د سروایول دپاره څه کوې او تا ته پته ده زموږ په معاشرو کې د فیمیل دپاره ادروایز هم ډېره ګرانه ده چا سیلف ډیپینډنټ شي چې د هغې په چا باندې ډیپینډنسي نی او ډیپینډنسي که د هر چا ډیپینډنسي یو ډېر خطرناک مرض دی دې نه ځان ساتل پکار دي او سبق د هغې یو واحد علاج دی زه د دې ویو سخت خلاف یم زه هم چې سبق به خامخا وایي دا یو ډېر پازیټیو انویسټمنټ دی خاص کر د فیمیل او ماشومانو لپاره ډېر ښه دا راته وایي سر چې لایک ایجوکیشن جرنالیزم نو داسې خو نه ده چې تاسو میوزیک آرټ یا فن سره بالکل نه دا خو د لري یې ته نه یا نه خوښېږي نه دا خو د ژوند حصه ده زما د آرټ نه یو بنده لري انا ماته ژوندی نه ښکاري واه نو څوک اورئ تاسو زه 2 کسان ډېر زیات په غور اورم او ډېر زیات یې اورم که نه یو مهدي حسن دی او یو د هغې نوم زما ذهن نه سکپ شه اوس به ماته یاد شي ځکه د هغې فیمیل سنګره وه نیره نور دا مانا سکپ شوی وه ځکه میبي دا زما د وړوکوالي هغه دغه آرټ دا مې ډېر ښه سنګران وو که نه زه اوس هم چې کله ما ته ټایم ملاو شي نو دا خامخا اورم دا مې خوښوي او سره غزل مزل کې هم اردو سایډ ته زما زیات فوکس دی که نه او د پښتو سایډ ته پښتانه به څه کوو نه پښتانه نه خپل دا کې زه تر خپل ځکه چې ما اکچولي وجه به دا کېدی شي چې ما په کراچۍ کې وخت تېر کړی زما اردو وجه میبي دیټ میبي د ریزن که نه دا څونه دا د 9 کالو ته څونه ریزن ورکړې چې زما اردو ډېره زیاته کلیر ځکه چې ما کراچۍ کې وخت تېر زه پښتو سینګرز نه اورم ځکه چې اورم خو ګوره زه زیات هغه دا ما انکار نه دی کړی زه هغه هم اورم خو زما زیات فوکس په اردو باندې کله کله هارون باچا واورم نورم دا سنګران دی خو زما فوکس زیات په خیال محمد دا نه چې نه اورم بالکل اورم خو د خوښ امداد کنه چې سړی کله اوري دغه او بیا ډیر زیات اورم یعنی چې یو څنګه بل لس ځله واورم کنه نو دا دغه څه او بل دا دیمه دا چې به حقیقت دا دی نو زه تاسو اسې ځان نسل وم چې پښتو اورم نه بالکل کوم باندې زما فوکس ته کوم ریالیټي دغه دا او تاسو ته مخامخ وي بالکل نه ښه صحیح ده خوړو کې څه خوښ دي
زه خو هر څه زما خوښ د خوراک کې کنه خبي کبره بالکل هر څه او خپ او شوق رم سبزیانو طرف ته ډیر زیات یم خو زما فیوریټ ډیش چې کوم دی هغه د لوبیا ده پته نشته راغله خلک وي دا نه دا ډیرو خلکو فیوریټ چې کله کور کې پخه شي کنه انا زب کلی ته زم هغه د پاره ډوډۍ بچا نه خرم بس تن کور چې لوبیا پخه د کور کې خو نه سبزی ډیر په شوق رم مټن ډیر په شوق رم اوکې چې کته سره واړی هغه خوړې شم بس صحیح ده پروګرام نه وروسته لنچ مونږ یو ځای کوو صحیح ده او کلر هم کم خوښ دی کله زما پینک وخت دی پینک کلر زما ډیر خوښ ښه صحیح ده ښه دا راته وایي چې که تاسو ته یو آپشن درکړی شي چې جرنالیزم کې یا په ایجوکیشن کې یو فیلډ به اوس ته سلیکټ کړئ نو ایجوکیشن ټیچینګ یس نو اوس خو شروع کې تاسو وی چې لګي زه د میډیا نه ډوه خوښ شوی نه یم ټیچینګ د میډیا ټیچینګ کنه دا خو نه فار ایگزامپل نن سبا زه په د انفارمیشن اکیډمي اسلام آباد کې لیکچر ورکوم صحیح ده کسانو چې کوم په انفارمیشن ګروپ کې راغلي سیاست کړی دی ایدر په میډیا لیټریسي باندې میډیا افیکټس باندې میډیا اپروچز باندې زه لیکچر ورکوم د میډیا نه خو نوزم لکه اوس هم زه په ایجوکیشن کې خو زه څه ټیچ کوم زه ټلویزیون جرنالیزم ریډیو جرنالیزم پروډکشن ماس کمیونیکیشن تھیوریز میډیا ریسرچ زه خو دا غي نه موته انا زه چې وام چې ټیچینګ ته بزم ایجوکیشن ته بزم خو د ماس کمیونیکیشن او د جرنالیزم دا راته چې هغه وخت تاسو سټوډنټ یو تاسو زده کړه کوله د هغه وخت تھیوري یا سبق یا خودونکو کې او وس چې تاسو په خپل نو سټوډنټ سبق خای درس ورکوي څه فرق دی ټول غټ فرق د کریکټر دی ښه زما په خیال باندې هغه ټیچران دای کریکټرز او دا سټانډرډ ډیر هایو دای ویلیوز ډیر هایو هغه ایتیکلی ډیر زیات ساوندو په دې معاشره کې موږ ته هغه شی زما په خیال لګ نور موږ ته ایکسپلین دا کنه چې ټیچر به تاره پر یو سمبل د کردار د گفتار د عمل ٹھیک شو داغه خبره به د کہانی کرخوا او چې هغه به سوی نه کې بدلون تبدیلی به راتله او هغه به ډیر زیات لویل به خپل سټوډنټانو سره کنه او هغه به د ماشومان په کریکټر بیلډینګ باندې ډیر زیات توجه ورکوله خا نن څه شي دی نن زیات دی ماډرنایزیشن دی دا دی کنه چې دې ته اکوپډ او هیڅ ټایم نشته نن سبا سټوډنټان چې کوم دی آی راوند د کلاک په دې باندې لګي ما اوس ریسنټلی یو ریسرچ پیپر لیکل دی هغه ریسرچ پیپر په دې باندې چې فیر اف بینګ آفلاین یا موبایل سیپریشن انگزائٹی دا په انګریزي کې دا پیپر دی پبلش شوی دی په هیک ریکګنایز جرنل کې چې د نه چې کوم یوت ته کوم سټوډنټ ته هغه د موبایل نه بغیر پاتې کېدی نشي او ما باقاعده ریل ډیټا راغونډه کړی دا هغه ډیټا وایي چې د کې نوموفوبیک وته وایي چې ماته نوموفوبیا ده چې نو موبایل فوبیا چې موبایل لی اند باندې فوبیا راشي او ایون اوس خلک سایکیټریست کنسلټ کوي چې د مصیبت نوزم اند نه یو د دې شي نه وته نه علم دغه نور خبرې دیاو دیمه دا چې د اوس د کانټینټ باندې ډوره توجه نه وکړي چې ما سره هر څه په فینګر ټپس باندې موجود دي دا شی سره وګورم زما یې څه شی په کار دی په 2 منټه کې به ګوګل سرچ تلاړ شم ما ته به شی راوځي نه په خوا دا کار نو نن د ټیچر د پاره مهنت ډیر زیات په کار دی ځکه چې د هغه د ماشومان او د سټوډنټانو هغه اټینشن نشي اغسته چې کم ریکوایرډ دی هغه وخت کې ماشوم ډیر زیات اټینټیو کنه نو دا ماته ټول نه غټ فرق لګي د نن دور کې او پاغه دور کې انا ډیر ګولډن ډیز اوس ډیر زیات او کمپټیشن ډیر زیات شو کمپټیشن ډیر هایلی کمپټیټیو ورلد دی هم مارکس ډیر زیات شو اوس تو ګور هر سټوډنټ 90 او 95% او هغه ورزي سره یقین وکړه هغه سټوډنټ مقابله نشي کولای چې نن کم د دیر سلويخ کاله بخې کوم سټوډنټ وو ان دا یو غټ فرق دی په دواړو کې دغه ها دا راته چې اوس خو دا یو فرق دی چې د کورونا راغور سو انلاین شول کنه نو ځینې خلک خدا سي وي چې خیر دار چا خپل یو پوینټ اف ویو دی هغه کې دي ځینې خلک داسې سټوډنټ دي چې دا غي د کال دا دویم کال د شروع شو او غي انلاین کلاسز وي انلاین د غي ایگزامز کیږي کنه نو دی دا وی چې لکه دا خنه د ځینې خلک دا وی چې دا خدي نو تاسو چونکې د ایجوکیشن سره ریلیټډ نو تاسو به د دې ډیر ښه جواب مونږ راکړی چې تاسو سوای چې هغه سټوډنټ چې دا یو نیم 2 کال دی ایگزام ورکو زما کور کې سټوډنټ دی د یونیورسيټي نو ماته پته را چې هغه څونه سب انلاین سبق ویلو څنګه هغه پیپرز ورکړي دي نو تاسو سوای چې دا خده انلاین کنه دی ښه او ګوره دا څل ما ته وې کنه چې د ډیولپمنٹ تقاضا دا چې تبا ټیکنالوژي سره زی کته ټیکنالوژیکلی ځان سټرونګ نه کې ډیولپ نه کې کنه انت په شاته ډیفینیټلی پاتې کېږي د کې هیڅ شک نشته چې
ऑनलाइन सबक पदे माशरे के पदे मामलातों के पदे हालातों के रिकमेंडेड न दे ओके स्टूडेंट डेल जात सफ़र शू खुश वर सर दाम पकार दी ची दे चैलेंज जान तैयार की कना अन असल के सोरा एकेडमिक इंस्टीट्यूट थी कि स्कूल ने दी कि कॉलेज ने दी कि यूनिवर्सिटी दी अगर जान टेक्नोलॉजी हवाले से दौर डेवलप करे न दे अगर सिस्टम डेवलप न दे अन माशूम बखा मखा सफ़र की उसको दा एजुकेशन दा को वेस्ट किम की कना दाई मामला टिक रवान दी लका मॉडर्नेशन तकाजा दा च उस यो ऑपरेशन च पर वेस्ट की पेशेंट पर फ्रांस के दे डॉक्टरान पर जर्मनी की दी और ऑनलाइन है कई अनाई दा कार संगो की दरे मतलब है जो पॉसिबिलिटी खुश थे कना खुद तब दुआ कार रखे जान बा द डिजिटल एटिकेट्स और डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने जान खबरें तब द डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज को कम स्टैंडर्ड्स दी अगे ने बजान खबरें इक्विप के बा और तब पर टेक्नोलॉजी बांधे इन्वेस्टमेंट के जकल तदा कारून ओके और ट्रेनिंग वर्क के अन ब्या बत एड पार राशे वो से कम ताजु के मैं खबरें उगड़े ताजु करम स्टूडेंटान सी कना आई ओले सफर कई चिमुंग दा कारून नहीं दिकड़ी कना चिकल मुंग दा कारणों के ब्या बदा फर्क बिल्कुल ठीक ठाक शी और द मॉडर्न डेज तकाजा हम दादा चिमुंग जान टेक्नोलॉजी स्किल्स वाखलू आगा से जान इक्विप को देखा चे ब्या मुंग दे दुनिया मुकाबला वा की नहीं शुकोले अंदाज जमुंग प्रॉब्लम दे पर वेस्ट के होस्टोल खलक पर ऑनलाइन दी हर यो कार ऑनलाइन का इलाज दे का बिजनेस दे कंसल्टेंसी दे का एजुकेशन दे हो मुंग दे पारा कंपैरेटिव नेवेसिस दे नो मुंग तागे हैंडल कोल आगा संग पकारो आगा सी वना या एग्जैक्टली ओ मागा सी रवान हम दा कना मसला खा उस तारा तो वाई चे तासु को पीटीवी के ډیر زیات کار کو एजुकेशन او دا میډیا سره تاسو تعلق پاتې شوی دی کنه نو دا راته وایي چې کله تاسو موقع ملو شي دوباره راشي او پروډوس کوي प्रोग्राम बहुकम गोरा यो कार बहुकम स्ताव ये चैनल दबा वैसे प्रोड्यूस बकम खो नॉट ऑन रेगुलर बेसिस जस्ट यो या दो प्रोजेक्ट कोलेशम ना नो संग प्रोग्राम बकुलशी यो या दो लग गोरा मास्टर आइडिया दिखना बल्कि पर न बल्कि उस बंगे टीवी स्टूडियो एस्टैब्लिश कर देना काफी लो स्टूडियो देखना नजमाए के ख्याल है एकेडमिक्स के हम करना अनजब रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम को ओके आगे से प्रोग्रामों ने बनी करना जितना पर कौन का उस गुरा उस प्रोडक्शन टीम वर्क इट इज नॉट एन इंडिविजुअल फिनोमेना अंता है कि टीम इन्वॉल्व कर और तब एकेडमिक्स के फॉर एग्जांपल और दा निवे टेक्नोलॉजी दा ठीक है देखे वेस्ट किसी की यूरोप किसी की डेवलप वर्ल्ड किसी की तो आगे से थियोरेटिकली रवाला और आगे आगे मॉडर्न रवाला आप दिया कि अप्लाई करना दा से प्रोग्रामों ने प्रोड्यूस का चे आगे द नीवी जदीद ज़माने तकाजे मुताबिक ही और जमुंग द रिक्वायरमेंट मुताबिक ही अनि यो या दो प्रोजेक्ट रातलेशम वो कंप्लीट दिकर टीवी डेर हैक्टिक तने जीबी टीवी के कार कोल न दे पल सेहत सरा लबे कुली कंप्रोमाइज कोल दी एंड आई नो इट like a difficult job the deadline meet को टाइम रात मिल करना और खा ता पता चल 5 मिनट प्रोडक्शन ही आई के आउटडोर इन्वॉल्व ही पूरा एफर्ट सी और के खनो या एग्जैक्टली डिफिकल्ट जॉब दे ها نو ډیر زیات ومننه چې راغی ډیر ښه خبر شو اوس ماله پته راځي دینه تاسو کوم دی خو به دروغ وینا دا راته وی چې هغه ماشوم چې تاسو سره ماشومان پروګرام کړو او لس ریټیک په سلام کې مرکولی سلام بم دی غلطه دو سکرپټ به مال را کړو سکرپټ د پاره بدی ما سره با اسسټنټ هم ناسو دی بناسو یو د پښتو ورډ مال پښتو ویل خو نه راته کنه نو هغه به راته یو د اغې نه باوجود څنګه د پروګرام شروع کړي چې سمړي ریټیک سم ما ورکولی ناز اقبال خو هغه ټیک وته کړه وزنوم تکړه نن ما تاسو سره پروګرام وکړو نن څنګه هم تکړم کنه مغسمه نه ته خو د دې لګه تکړه لګه خشه وې زما په خیال لګ گزاره می کړه دا تاسو سره سکرپټ نشته لیکلی سنشته کنه زه خو له کزه تا سوره کاله بعد بدی وینم 100 کاله یو د 300 کاله انت دوره مده بعد دی وینم کنه انو واقعي فرق ډیر راغله دي خپل دغه ایکسپوجر هم شوی دی کنه کابل نواله د اسلام آباد او بهار او دوبه کم ځای کنه انو ګوره ایکسپوجر به تار سو خو کنه انو بل وخت او شبکه ګوره ټایم ورک ایکسپیرینس دی شو نو اوس خو ته خلکو ته ډیر خلک ایکسپیرینس یو شي بیا مغازه کې ولاړی کنه دا ډیر ستې زړه نه ډیر بناولو نه ډیر زیات مننه ثانک یو سو مچ رالی کور ودان کور کی چې ټولو سره خبري وشي زما طرف نو د ډیر سلامونه وای پلیز ډیر سلامونه ډیر احترامات ثانک یو سو مچ لیدونکو اوس موږ یو د مالو په خیر پښتونخوا هم پښتو ون یو نوې سفر ستړي
مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو سترګې ښایسته دي ځکه چې شاعرانو پې ډېر زیات شاعري هم کړې ده زلفې هم ښایسته دي او شونډې هم ښایسته دي خو که غاښونه بدرنګ وي که نه نو شونډې پې بیا ښې نه ښکاري نو نن موږ سره یو ځلې بیا ډینټسټ په خپرونه کې میلمه دی او نن به چې زه هغې سره خبرې کوم نو یو خو دا دی چې د غاښونو یا د سمایل یا د خندا ښکلا ډېره زیاته ضروري ده خو د دې غاښونو او د دې خولې خیال ساتل پکار دی صحیح ده خاص کر زمونږ وری چې کومې دي که نه نو نن به موږ په د وریو چې کوم ډیزیزز دي یا تکلیف دی یا هغې باندې به موږ خبرې کوو ما سره چې دلته اویس افریدي په پروګرام کې ناست دي ډاکټر صاحب ستړي مه شئ څنګه تاسو ښه صحت ښه دی جي د وریو په موضوع به نن موږ خبرې کوو که نه چې لایک دا ډېر زیات امپورټنټ دي ځینې ماشومانو ته هم دا تکلیف وي ځینې لویانو ته هم دا تکلیف وي ځینې خلک دا وایي چې د وری خواړو څه بیماري نشته دا ټوله بیماري غاښونو کې وي که نه نو زه غواړم چې په دې باندې یو څو پوښتنې لرم زه غواړم چې تاسو نه وپوښتم که نه چې غاښونه خو موږ تېر ځل ویلي چې یا چینجي یا دغه وری چې دي هغه کومو څیزونو یا کومو خبرو سره یا کومو بې احتیاطیان سره خرابېږي د دې مختلف وجې دي ټول نه پیله وجه خو دا چې غاښونه صفا نه ساتي که نه هغه ډایرکټ یا انډایرکټ په ورو باندې اثر کوي ځکه چې د غاښونو او د ورو په منځ کې چې کوم دی یو قدرتي سپیس خدای ساتلی دی نو چې ته کله غاښونه نه صفا کوې نو هغه سپیس ډک شي د ګند نه نو هلته بیکټیریا کینې ستا ورې خرابوي یو خو دا ریزن دی بل دا دی چې برشینګ ټیکنیک چې پراپر نه کوو که نه هغه سره ورې خرابېږي یعنی یو خو موږ برش کوو هغه نه خو برش چې کوم دی هغه به پراپر طریقې سره چې پراپر نه کېږي نو بیا هم په وریو باندې اثر کوي ها بل دا دی چې چا داسې هیبټس وي فو لږه مختلف یو ځای کې داسې نیل بایټ هغه کوي داسې ورو له زور ورکوي څه شی ورکوي که نه نیل بایټ خو نه چې ورې دا هم یو ایشو دی خرابوي نه ځینې خلک دي غاښونو کې ډېر ډېر زیات وایي بلا وجه وغې او بل خلک چې فلاس استعمالوي که نه دا مونږ ته تار چې ورته وایي هغه هم یو خپله طریقه ده هغه هم چې ته امپراپر طریقې سره کوې که نه نو هغه هم تا ورې خرابوي او بل یو مین وجه چې موږ پښتنو کې هم زیات دي نسوار چې ورته ویل اچول نو چې نسوار اچې که نه هغه ځای هم ستا ورې خرابېږي ډېره زیاته چې کوم ځای کې ته سپیسیفیک یو ځای کې نسوار اچې ورې به دله خرابوي ښه زه به نور سوالونو ته ځم خو اولنۍ خبره چې کومه تاسو موږ ته وویله که نه د ورو د خرابېدو د برش نه کول نو د برش نه کول خو غاښونه خرابوي چې نو وریو ته څه چې تاسو څوک برش نه کوي مار ته و چې د غاښونو او د غاښ په منځ کې او د ورې په منځ کې یو قدرتي او سپیس غوندې دی هغه چې تاسو ته نه ښکاري موږ چې انسټرومنټ باندې ګورو نو هغه سپیس موږ ته ښکاري ورې سره او د غاښ سره نو چې ته غاښونه نه صفا کوې هغه ګند په سپیس کې جمع شي نو هغه سپیس ډک شي هلته بیکټیریا دپاره یو ښکلی غوندې ځای جوړ شي نو بیکټیریا راځي هلته په خپل خوراک هم کوي هر څه کې نو ورې زخمي کي او بل تاسو خبره وکړه چې برش صحیح نه کولو سره نو برش صحیح نه کولو سره یا غلط کولو سره څنګه برش چې هغې سره ورې خرابېږي ګوره اکثر خلک برش کوي داسې نن سبا نه دی پکار داسې برش نقصان دی چې ورې بیا لاندې زیرو او ورې تختې داسې کې صحیح شو نو هغه خپله طریقه دا چې دا کم برسټرز دي دا واښه غوندې چې دغه به 45 ډګري باندې ونیسي بره نه به داسې کې لاندې نه به داسې کې دننه نه به برش کې داسې برش مه کوئ دا نه دی ضرور لایک دا برش دی که نه داسې بره نه داسې راځي لاندې نه هم راتلی شي سپریټ هم کولی شي داسې او دا راونډ هم کولی شي داسې خو داسې نه دی کول پکار دا ورې خرابوي ته سره داسې نه داسې نه دی پکار داسې بالکل داسې اوکې فاین ښه او بله وجه تاسو وایي چې دا تار سره یا فلاس چې موږ غاښونه صفا کوو چې ضروري هم دی باید ځکه ځینو ته برش نشي رسېدلی د دې صحیح طریقه سره ځکه دا زم کوم د دې دا ده که نه یو خو باقاعده فنګر سره چې تاسو ونیسئ که نه تار فرض که دا یو غاښ دی دا بل غاښ دی که نه نو دا نه ده چې ته داسې راولې او په زور سره دلته لګیا شي دا خو چې ته داسې زور کې دلته به ورې خرابوي د پراپر طریقه چې تا رور یا دننه که بیا دا غاښ په سایډ پې صفا که صحیح شو اینا پس په دا سایډ صفا که دا نه ده چې ته لاندې پې زور کې دا نه ده دغسې نه ده که نه خو یو ورې خرابوي واچوه نسوار چې نشوي سر کې ځای راځي نسوارو سره هم څونه خرابېږي ډېر خرابېږي تاسو کله د نسوارو کس چې وګورئ که نه چې په یو ځای کې نسواره چې که نه هغه ورې بالکل لاندې تللي وي
هغه زم همیشه د پاره ریټ کیږي کنه نو هغه لاندې زی وري اخره کې بالکل دومره زیات راشي ځنه خلکو غاښونه خوځي بیا هغه هم داسې هغه شي نو هغه دومره خرابوي ښه صحیح ده ښه کوم خلکو ته چې د وریو بیماری یا تکلیف وته وي کنه نو هغه ته بسنګ لکه زه يم کنه نو ما ته بسنګ پته لګي مونږ خدا سي یو پرابلم نشي ترسو تکلیف راتونه شنو مونږ بیماری نه ډاکټر لزو او نه ځان په دې خبره پیو دا یو دغه د غزاغي کې نیم ډاکټر د کال کې یو ځل خامخا خپل ټول چیک اپ کوم غنه خو زمونږ ځینې دوستان مونږ عموما هم د سیو زیاتره نو د وری باره کې راته دا وایي چې ک یو کس ته پته ولګي چې زما وری ټیک نه دی یا دې ته تکلیف دی یا بیماری ده ماته نو هغه علامات څه دي هغه د علامات دي کنه یو ساده علامات خدا د اکثر خلکو ته وینه راځي غاښونو نه یو خدا سیمپلی لګا په ډیر زیات په معاشره کې زمونږ ډیر زیات دي خلکو ته اوکې وینه به راځي بدبوم راتلی شي خلینا وینه راتلی شي مسوړې به اوپر سیږي ته چې شیشه کې وګورې کنه نارمل کس والا خپل وری چې وګورې کنه دا به پړسیدلی وي سری شوی بمبي او به پړسیږي سری بشي وینه به راځي ٹھیک شو برش سره د خوراک سره وینه راتلی شي بدبو راتلی شي نو دا مختلف علامات دي چې د سره تاسو ته پته خا بیا چې لګ په ډیر سیویر سټیج کې لاړ شي کنه آلته بیا اډوکه خړل سٹارټ شي بیا واسطه غواخړه چې دلم سٹارټ شي څنګه چې ډیر سیویر سټیج شي کنه جی دا وری لاندې زی او سره اډوکه لاندې زی ختميږي بیا غاخونه ډکېدل سٹارټ شي نو دا ډیر سیویر سټیج ونده او سپیشلی په ډایابټیک پیشنټ کې چې دی کنه هغه ته ډیر زیات کیر پکار د خپل غاښونو هغه ته دا ایشو ډیر اسانه سره راځي ډیر جلدی سره راځي جلدی سره راځي ځکه چې هغه ایمیونټي سیستم لګ ویک شي هغه شي چینج شي وی کنه نو هغه باندې دا شنه ډیر زره اثر کوي دا ډایابټیک ته ډیر مطلب عام پیشنټ فیل کیږي ورته ډیر صحیح ده ښه ډاکټر صاحب د زنو خلکو د غاښونو نو وینه راځي څنګه چې مخکې تاسو ویلا یا چې د خوراک سره بالکل یا چې د هغه سره برش کوونو سره کنه نو که تاسو مونږ ته دا وایي چې لکه د دې وجه څه ده وینا چې راځي کنه هغه مین وجه دا چې ما تاسو وخت څنګه ویل چې دا سپیس ته په د غاښ او د وری په منځ کې چې کم قدرتي سپیس ته نه ال ترار شي خوراک جمع شي ونه خریتي صفا کینه صحیح شه خوراک دومره شي کنه چې اخره کې بره وخت بره مراشي بالکل داسې لګتا سودا سم یو ټیم کې مونږه صفائی کوم داسې لګتوي تیګه تر راشي کی وړې تیګه دومره غند پسینه ختی هغه اصل کې تیګه نه ټول غند وی هغه ایون ما تاسو یا چې ما یو پیشنټ تکول نو هغه ما نه پاسې د پمنس کې زما علاج هسپتال کې او وی ډاکټر شه تاسو مال غاښونه مات کړ نو ما ته جدا سره مات کړی دا تاسو پسې غاښونو پسې کم غند خته هغه ته افا کوم نو دا سیم راځي نو هغه چې راشي الته بیکټیریا راځي کینی خوراک کوي او وری چې کم دي زخمی شي ٹھیک شو اناغه چې وری زخمی شي بیا تی وینه راځي معمولی شی سره ټچ شي هغه شین ډایرکټ وینه راځي او پړسیږي معمولی هغه سره تی وینه راځي خطا د صفای خبرو کم جی ځینی خلک دا وایي چې را دا ډاکټر لچ مونږ زو او معنی اوس دا ټیم نوم هیر شو چې مونږ غاښونو کلینینګ کو دغه سکیلینګ جی دا چې کوم وي دا وری د پاره نقصان دی دا خنه نه دا یو مس کنسپټ ته چې را وری د پاره چې صفائی ضرورت وي ساده د تچم چې ضرورت وي کنه نه کول زیات نقصان دی کول ډیره زیاته فائدہ ده تاسو خپل سوچو کې چې یو سړی دی هغه نه لمبي ټیک شو یو کال نه لمبي یو نیم کنه هغه نه به ست توقع کوي هغه به رهت روغ سیاتي داسې یو کس برش نه کوي یو میاشت دوه میاشت کال نه کینال ته به څومره غند جمع شي نو هغه غند چې ترونه باسي صفائی نه کوي ورته غم زالت اپوري نه هلدي کیږي الته جراثیم د پاره یو زی پروت وي هغه زبردست خوراک پکې کوي صحیح ها ډاکټر صاحب ځینې خلک داسې دي چې هغه وي مونږ برشم کوو لکه څنګه چې تاسو افطار پروګرام کې ویلو چې تاسو لپاره کار چې تاسو برش وکړئ د سهار چې ناشته وکړئ هغه نه وروسته تاسو برش وکړئ او بیډ ته تلو نه مخکې پکار چې تاسو برش وکړئ هغه هم کوي صحیح د ځینې خلکو په کې درې ټایمه کوي کنه چې د غرمې څخه خوراک کوي نه پسم برجګي خو د هغه وی چې زمونږ یو پرابلم زمونږ د خوري نه بوی راځي هغه جی مین وجه چې ځنې خلک ډېر مختلف وجې خي ځنې بکې وای مېدې وجې ده ځنې سوې خو بهرحال چې زرته مین وجه خو ټیک ته مېدې وجې خو ډېره کم وي حد نه زیاته کم ورته ویل شي مین کاس چې کم ده مین کاس هغه ز دوه برته حساب کم یو دا چې کومه پولیستا وخونو کې د غند پروت وي هغه ستا د برش سره نه خوکی کته پراپر برش کې مغه تمغه وي کیلکولس اس سخت وي هغه چې کومه پوری زموږ سره یو خپل ماشين راځي هغه باندې صفا کو هغه سره هغه خوکی باقي د برش سره هغه نه خوکی ٹھیک شو نو هغه سره چې پوره غوښونه صفایو کې ځنه ځای کې تاسو ته غن نخ کاری پسترګو باندې هغه چې کله ماشين وردن کو هغه تر وباسي
هغه دومره ډیپ پروت وي چې کله ته ټول هغه غند رئیسي کې اخوي کې صفای کې نو د سره بستا د غوښونو مطلب 90% 80% هغه بدبو به ختم شي یو بل ټنګ چې کوم د جبه چې وته مونږ وایو کنه هغه اکثر خلک نه کلین کوي ځنې ټنګ داسې نیچرل هغه داسې نیچرل داسې چې هغه باندې لږ جامز وغیرہ خوراک پیساریږي نو هغه په کار دی چې نن سبا په ټوت برشو کې اکثر ټنګ کلینر راځي شاته بالکل راځي نو هغه په کار چې ټنګ کلینر سره خپل جبه هم صفا کوي نو هغه سره هم ډیر فرق راشي بیا به د داد بہت شینه چې کین دي سره باندې ناراضي ماوت واش تاسو څنګه ګورئ چې په کار دی ماوت واش شي او کو شي نو سمره ماوت واش خده په کار دی خو ریګولر بیس باندې مطلب کنټینیوس نه چې د 3 مشته مسلسل استعمال کوي هغه به خپل ساید افیکټ دي مطلب داسې 1 ویک ته استعمال کو لګ د استعمال کو به ماسک پریدا بیا داسې لګ استعمال کا د ماوت واش کار څه دی ماوت واش کې مختلف راځي لکه دا یو مین سوال تاسو تاسو کړو ماوت واش لکه خلک اکثر ماوت واش ټول په یو نظر ګوري خو دا یو شی نه دی دا لکه ساده پښتو کې ته چې خلک په پوښي د یو سور رنگ کې راځي یو اسماني رنگ کې راځي یو شین رنگ کې راځي ټول خپل خپل فنکشن دی خلک ته په یو نظر ګوري دا سور چې دی کنه دا یخ ګرم د پاره دی چاته یخ ګرم لګي نو دا به سور ماوت واش ته مونږ لیکو دا شین چې دی کنه بده کې به دوه قسم دي یو د سوزش او د جراثیمو د پاره دی او بل چې کوم د صرف د جراثیمو د پاره دی نو هغه کې بیا باقاعده لیکل شي انټي بیکټیریل چې کوم باندې انټي بیکټیریل هغه جراثیم مړکې دا کار دی چې خلک کم جراثیم دی هغه د لمړکې نو دا فنکشن دی ماوت واش مین صحیح ده ډاکټر صاحب تاسو د برش موږ ته صحیح طریقو خولا او ځینې کې موږ دا کتلې ځینې ډاکټر دا وایي چې د دې خپل ټایم هم نه دونه ټایم پورې به تاسو برش کوئ بالکل ټایم شته دا لګ توې دا څنګه د برش باقاعده صحیح ټایم چې کم از کم 2 منټه پکار دی نه موږ خو دې دا بس دا نه 2 منټه پکار اصل کې چې د برش ټوت پیسټ صحیح طریقه ته وایم کنه چې چا سره ټایم پکار دی چې ټوت پیسټ وکي هغه نه پس دا زګ نه چې دا ته فورن خلونه وینځي دا زګ صرف توکا او 30-40 منټ پس ته خلو وینځي چې دا زګ څه خلک دوايي د داخو کنه چې څه افیکټ شو او که ماغه سنسټیویټي خبره کړو نو ما ته ډاکټر چې ټوت پیسټ لګاو بیا لږ سات پس برش کا مې تاسو تقریبا 30-40 منټس پورې پکار چې صرف زګ تو کې خدا صرف دانه نه چې موږ دغه خونه صفا کول دا د دوايیم نه دا ټوت پیسټ او کنه هغه کې فلوراید وی مختلف هغه په کې هغه وخت ته ملو شي ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې تاسو راغی ډیره زیاته مننه د ساوند د وخت نه لیدونکو اوس په خیر پښتونخوا کې ورکول شان دمنه د مالو بیا واپس راستان کیږو په خیر پښتونخوا هم پښتون یو نوې سفر ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو ټیکنالوژي چې څومره مخکې ځي او څومره چې څو ځینې خلک چې دي هغه د ټیکنالوژي نه فایده اخلي ځینې خلک چې کوم دي هغه غلط استعمالي ځینې داسې غریبان غلط نه استفاده کوي خو هغې نه باوجود هغې ته هغې نه ځینې پرابلمس کیږي ما سره نن تھراپسټ ناصر ډاکټر برهان رابی او هغې سره موږ خبرې کوو د هغه خلکو چې په دې پوندو کې د هغې درد کیږي صحیح ده نو هیلز پر هغې ته وایي او موږ به دا تپوس اولنې تپوس به زما د ډاکټر برهان صاحب نه سوي هغه نول خو ویلکم ته وایم ویلکم جی ستړي مشه ډیره مهرباني ډیره څنګه یې ټیک ټاک الحمدلله تاسو ښه الله کرم دې نو اولنې پښتنه خو امیدوار چې د هیلز پر یا د پوندو د درد ستوي دا کوم بیماری ده یره جی دا پوندې د درد پدې کې خو تقریبا 92-93% خلک انوالو پدې کې کنه ټیک شو دا 92-93% خلکو تشته پای کې میل فیمیل بوت پای کې دواړه دي دا سې دي چې لکه زما په خیال تاسو هم په ژوندۍ کې چته خو بشوي کنه د پوندې درد نه شي نه ما پوندې کله درد نه کړي دا سې لکه چې چا د ډیر زیات سټانډینګ ډیوټیانی وي یا لکه څنګه چې تاسو دا شو چولیا چې چا داسې سخت پیزار وي زما دا تلې کله خوږیږي دي سره ها دا او جو نو دا ټول هم چیزونه دي سره لکه کنیکټډ دي تاسو کوم د هیلز پر دغه کوجی اکثر داسې وی چې لکه هیلز پر داسې چې د پوندې اډو کې د پاسه معمولی غونه کې داسې اډو کې کېده شروع شي چې هغه تاسو د پوندې د غوخه بار وهل شروع کی نو تاسو چې لکه مخکې به 2 غنټې ګرځېدئ درد بنه کېده نو بیا په غنټه کې تاسو درد کېده شروع شي اکثر لکه په سړو کې هم دا شی ډېر زیات کامن دی داسې خپل زنانو سره چې د مارکیټ ته اختر مخه د شاپینګ لاړ شي نو بیا ته یار زګر ځیدنه شم زه پکې نه زما پوندې درد کوي او زموږ پښتانه اوکې یس دا ډېر ګرځېدو سره کې اکثر غر باندې چې خېږي دغه سیزونو سره او زموږ پښتانه خو چې سپلای استعمالي ډېرې زیاتې نو دا سپلای لکه دوره ښه شی نه دی لکه زموږ د کلچر یو حصه ده
خو لکه دا سخت دي په دې کې پکار دی چې لکه تاسو چې نرمي اوس پکې نن سبا څنګه تاسو ټیکنالوژي خبر وکړه ډے بای ډے داسې بوټان داسې سپلای راځي چې لکه آی بي ریسرچ کوي چې بای لکه دا غد خپې ته څنګه سوټ کوي کم ځای کې فوم پکار دی کم ځای کې نه دی پکار نو په دې ټول سيزونو باندې نو دا پوندي دا درد بسي لکه د دې داسې پراپر علاج نشته خو دې سيزونو سره به دا کمیږي لکه دا به تاسو هغه څنګه دا به تاسو هغه څه لکه ډیل کوي پلس دا دی چې لکه دا تلې چې کوم دی په دې تلې کې لکه لاندې داسې یو پټه لګېدلې چې هغه اکثر ټایټ شي او ټیک شو جی هغه چې تاسو ټایټ شي نو هغه سي تاسو سوزش اکثر خلک کمپلینټ کوي یاره چې دا تلې مې ډېر زیات سوزي یا چې کوم دی دا تلې زما درد کوي یا زیات ودرېدی نه شم زیاتې جینکۍ دا کمپلینټ کوي چې موږ دا هیلز واچو چې بیا وباسو زموږ دا خپې خوږېږي او ټیک شو جی او د خپو نه علاوه د هیل ول اکثر د ګوټنې کمپلینټ هم کوي چې یاره جی زما دا ګوډه هم خوږېږي ټیک شو جی دام دې سره کنیکټډ ده داسې نو هغه څه شی دی چې کوم دا تلې ستاسو خوږېږي دې دپاره بهتره خبره دا ده چې تاسو کېناستئ او خپلې دا ګوتې لکه داسې لکه کېناستئ دا هم داسې ونیسلې او دا سټرچ کول داسې په بره راکاږل ټیک شو جی 10-12 سیکنډ دپاره نیسئ نه نه کمې د خپې دا ګوتې داسې خپې دا ګوتې او جی او دا داسې شارټ ونیسئ کدی کټ کیږي نه او دا داسې او دا ځان ته راکاږل 10-12 سیکنډ دپاره نیسل او بیا پرې ښودل ټیک شو جی بل چې دی لکه تاسو داسې کار وکړئ چې لکه د 500 ml د بوتل نه کوم د پلاسټک د اوبو ده دې کې مو اوبه واچولې او دا په فریزر کې کېښوده دا بالکل فریز شو ټیک شو چې دا بالکل فریز شو دا به کېدی په خپې ابلې خپې د لاندې ټیک شو چې هغې د باندې به خپله د خپه داسې رول کوئ او واپس پې راولئ رول کوئ به او واپس پې راولئ ښه دا داسې دي دا چې دی چې دا یو نوې ټیکنالوژي ده لکه دې ته وایي ګراسټن ټول دا په پاکستان کې هغه تاسو چې بوتل به داسې رول کوئ یس دا ایر فرېشنر هم استعمالول شي دا که تاسو 10 منټه په فریزر کې کړئ دا ډېر زیات یخ شي د هغې نه بعد دا بیا تاسو استعمال شي زموږ مقصد د یخ نه دی چې یخ وي خو به دغه ځای له ارام ورکوي د دې نه مخکې چې کوم دا وکړئ چې دا پترې شانې لکه اوس دا وګورئ دا په دې کې ښایي لکه په دې پونده کې دغه ځای کې دغه کېږي جي دا هډوکي وشي معمولي ونه کې او دا د غوښه پرس کول شروع کړي او چې چا سخت پیزاري هغه بیا ترې ښه تنګي او لکه څوک خلک انجکشن وي یاره ما پونده کې ستنه وواله اوس برابر یم هغه د سټیرویډ انجکشن چې یو څو وخت تیر شي نو بیا هغه په پته پوه شي چې اوهو دا خو ما سره څه چل دا د لاس د بند باره کې تیر هفته دا خبره کړې بالکل جی نو اوس دا څه شی دی د دې لپاره ښکلې خبره څه ده چې تاسو دې لپاره دغه لکه اوس د دې چې څنګه دا کوم ځای چې ګوته ایښې ده ټیک شو جی دا یو د کتونکو ته بخکاري دغه ځای اکثر درد کوي خلک دا کمپلینټ کوي چې یاره زما دا ځای ډېر زیات خوږېږي چې دې له په ګوتو باندې زوره کې هم کېږي بهتره خبره دا ده چې خپلې په کور کې دا پونده هم چاپي کولی شي ټیک شو جی یا لکه دا خپل تلې په خپله ګوته باندې داسې مساج کول روزانه د شپې ټیک شو جی پلس د دې نه مخکې چې اوس دا ایکسرسایز هم ډېر اهم دی دا بیا دی د پوندې نه داسې دغه کې تاسو هغه فینګرز نه ویلو دي او دا اوس دا پای کې دویم ایکسرسایز دی چې کوم ما فینګرز والا وي که نه د هغې نه بعد دا دویم ایکسرسایز دغه و ټیک شو چې دا نور خو زموږ د کولو ټیکنیک چې خیر دا په کور کې نه کېږي لکه دا خو به یو فزیکل تھراپسټ خپل کلینیک کې کوي او دا چې کوم دا یخ تاسو چې یو بوتل وره یا کوم داسې ایفریشنر بوتل تاسو کې دی هغه یخ شي هغه دا به څونه ټایم رول کوي دا جی کم از کم 15 منټه کم از کم 15 منټه زیات نه 10 منټه پورې ایچ ټایم باندې لکه تاسو که سهارې کوئ که ماسپښیني کوئ که ماسخوتنې کوئ خو لکه چې او دواړو خپله به کوي که نه که صرف کم چې په کم کې تکلیف دی جی خو ښه خبره دا ده چې یو لیکې نو بل لیمو که چې پای کې تکلیف راځي چې د وخت د سر نه هغه شی او داسې تاسو کوي دا خدي ته جی ګراسټن ټول وای دا یو ګراسټن ټول دی دا لکه پاکستان کې نه ملایږي بهر نه خلک راغواړي دې سر چې دې سره اوس چې کوم دا پټه چې ده که نه جي دا ورسره رګړاوئ نو دې سره دا ریلیکس کېږي اوکې دا یو ځان له یو ټیکنیک ته په دې باندې ډېر زیات ریسرچز دي دا خو مونږ الحمدلله په پاکستان کې لکه مونږ خپل ځانې سرټیفایډ یو د دې سیز نو مونږ یې پخپله پرفارم کوو لکه نور چې ته دا نه پرفارم کېږي دا بهر نه خلک دغه کوي خو لکه د دې شي ډېر بهترین رزلټ دی دې کې تاسو وګورئ دوايي نشته انجکشن نشته سپریشن نشته او دې سره ستاسو د پوندې د درد کې کافي او دا به سیشنز وي ډیفرنٹ د دې ډیفرنٹ سیشنز وي دا یو سیشن تاسو څونه ټایم د پاره ای مین لک څونه ټایم لري یو سیشن 15 سے 20 منټ لګي کله کله 25 منټ هم ولګي ټیک شو چې د مریض په دغه باندې ډیپند کوي چې هغه ته د درد د څومره وخت نه دی چې کم اکیوټ فیزز وي چې کم ریسنټلی شروع شوی نه په کم ټایم کې شي او چې کم لکه زاړه درد وي لکه اوس یو سړی چې یار ماته د 10 کال نه درد دی نو هغه باندې چې لغونه کې ټایم زیات لګي او دا یو دغه دی دا راته وایي ډاکټر برهان چې د پوندې دا درد چې کم دی که نه دا ولې کېږي او کومو خلکو ته زیاته رہی ها جی د پوندې دا درد دا ځکه کېږي چې موږ د بچپن نه سخت پیزار استعمالو ټیک شو جی د سخت پیزار د وجې کېږي اوس په پیزار کې هم ځینې قسمونه دي
اکثر چې خلکو یاره وي زه فلیټ شو استعمالوم فلیټ شو استعمالوم خو چې تاسو وګورئ هغه بالکل د تهې په شاني د کاغذ په شاني فلیټ وي ټیک شو جی نو هغه به خود دای باندې درد کیږي سخت دي ځکه چې تاسو په ځمکه باندې کله پونده کیدی که نه اوس لکه مثال کے طور پر زه به تاسو ته ووایم زه ودرېدی شم که نه پلیز که نه لکه اوس چې تا نوټس کړې ده او صحیح ده اوکې ټیک شو جی نو د دې خپل کې خودو خپل یو انداز دی چې دا پونده بس سیده کې خودلی او د هغې نه بعد دا بیا پنجه بس بیا پونده راوچتېږي بیا تاسو داسې قدم اخلئ صحیح ده جی نو په هغې کې څه حساب دی چې لکه د نرۍ چې کوم تهه وي که نه بالکل تهې دغه دا چې جینکۍ کوم استعمالوي دا بالکل فلیټ شو نو په هغې کې عمر هغه عمره لچک وي نه ټیک شو جی نو تاسو چې بار بار دا هټ کیږي په هغه سخت هغه باندې نو د دې پونده کې خو غوښه شته خو دا غوښه څه وشي چې دا بیا سختېده شروع شي لکه څنګه چې موږ یو اکسرسایز کوو مسل سختېږي نو دا مسل دی نو دا څه وشي چې دا سختېده شروع شي نو بیا دغه شي تاسو اکثر وګورئ لکه دا زموږ چې کوم زاړه مشران وي د هغوی هغې ته که تاسو په دې ځای باندې معمولي کاغذ ټیشو پیپر یا ستار وغیره دا کوئ هغې ته فیل کېږي هم نه ځکه چې سخت پیزارې ټول عمر استعمال کړي د دې هغه سینسز هم کم شوي ختم شوي که تاسو معمولي ټچ هم کوئ نو هغوی ماته نه فیل کېږي نو د دې دپاره څه شی د دې لپاره نرم پیزار تاسو د شو خبره وکړه که نه چې لکه ځینې خلکو شوز داسې اچولي چې هغه بالکل دغې نو دا راته وایي چې کوم قسمه شوز تاسو بیا پریفر کوئ چې ماشومان له دواړو له ماشومان له ایون ځکه چې تاسو دا د وړوکوال نه جی بالکل دغسې ده د ماشومانو لپاره به زه دا وایم چې لکه بهترین شی څه شی دی که هغه وړوکې ما سوري الګ دی او که جینۍ ده نن سبا جي سنیکر ډېر زیات فیشن دی ټیک شو جي دا سنیکر چې کوم دی هغه هم فلیټ دی ټیک شو مور پلار له دا پکار دی چې جوګر ټیک شو جي چې کوم لکه سپورټ شو وي او په سنیکر کې هغه سنیکر چې په هغې کې باقاعده ښه پراپرلی هر یو شی ورځي ټیک شو جي پراپر څه دی پراپر تلی راته لږ ایکسپلین کړي چې پراپر تلی څه دی اوس لکه جي دا پونده دا داسې وي که نه ټیک شو جي دې ځای کې نو چې کله دا فلیټ شو نو هغه سپورټډ نه چې د پوندې دپاره خپل ځای د تلي دپاره خپل ځای د ګوتو دپاره خپل ځای دا یو پراپر دغه دی صحیح دی جي بیا په هغې کې کمال څه دی چې لکه زموږ دا خلک اوس وداوټ لیس شوز ډېر زیات استعمالېږي یو فیشن دی که نه ټیک شو جي نو هغه هم ډېر نقصاني دی چې کوم لیسز والا شو وي که نه د تسمو والا چې کوم شو وي هغه چې تاسو داسې ټایټ وتړئ نو ستاسو دا خپه داسې راوچته ونیسي ټیک شو جي تاسو چې تسمې وتړئ او کلاکې کوئ که نه نو دې سایډونه هغې ته سپورټ میلاو شي نو داسې چې دا تاسو فلیټ فوټ کېږي نو اکثر خلک دغه کې کمپلینټ کوي چې زما خپه فلیټ فوټ ته یا زما د خپه پیزار ډېر زر شلی ولې چې هغه د هغې خپې مطابق پیزار نی لکه د پیزار سلیکشن چې کوم دی دا ډېر زیات لازم مونږ خو دې ته ګورو چې دا ګران دی دا ارزان دی د دې شو شاده د دې فیشن دی خو لکه نه په دې کې چې کوم دی تاسو به هغه پیزار ته ګورئ چې کوم ستاسو دپاره سوټیبل دی لکه پای کې ستاسو پونده پای کې ستاسو تلې پای کې ستاسو ګوتې په صحیح پراپر ریسټینګ پوزیشن باندې دي ادروایز تاسو ته به دا پرابلم لکه کریټ کېږي او د خپې نه چې دا پرابلم شروع شي چې ستاسو هم یو شی تاسو بل نوټ کړئ چې تاسو لکه کمفرټیبل پیزار اچولي که نه که تاسو 10 ګنټې ولاړئ ستاسو پروا نه د دې په ایموشنز باندې او د انسان په ورک باندې ډېر زیات دغه دی لکه څه ورته وایي ډېر زیات ریلیشن دی دې سره چې کمفرټیبل دغه شوز وي نو ته به لکه هر څومره کار ته کوې تا ته پرابلم نشته ریلیکس به ریلیکس او چې شوز کمفرټیبل نه 2-3 قدم هم لاړ شي تا لاړ شي هغه وایي یار دا مې ساه چوړي دي یا لکه هغه ټایم به ته لکه بس ایموشنلی ښه ستا په مخ باندې به ایکسپریشن هم داسې راځي چې لکه که څوک ته خبره کوي به در باندې بده لګي ولې چې د پوندې ادر سړي دا مازغو ته ځي بالکل صحیح ده ښه او اوس دا راته وایي چې موږ اکثره جینکۍ فیل موږ هیل اچو که نه اوچتو پوندو والا شوز اچو نو د دې نه هم کېدلی شي بالکل جي د دې نه دا خو زموږ اوس لکه ځینې پروګرامز کې ځینې ډریسز زموږ داسې دي چې هغې سره موږ هیله اچو نو بیا نو ځکه چې دا ځینې زموږ ریکوایرمنټس دي که نه که د فیشن حوالې سره دي ځینې ډریسز زموږ داسې دي هغه موږ اچو ای کې دا دی چې لکه چې اوس کم تاسو د ریکوایرمنټ خبره وکړه نو په دې کې لږونه کې اختلاف زما وي لکه هغه داسې دی چې لکه اوس واقعي چې فیشن انډسټرۍ کې دا شته خو بیا داسې چې لکه اوس تاسو 2 غنټې 4 غنټې دا شو واچوله نو پکار دی چې د دې د ریورس کولو لپاره بیا تاسو هغه ایکسرسایزز وکړئ چې کوم موږ په سکرین باندې وخیل اوکې موږ خپل ځاني نه ریکمنډ کوو ټیک شو جی خو لکه اوس تاسو خبر هم ټیک ته چې لکه ټریډیشن دی د چا به وادي څوک به چېرته پارټي له ځي چې دا چا داسې جاب به داسې که نه پای کې داسې که تاسو دا واچو نو پکار اوس لکه تاسو شپې ته دا شوز وویستل نو نن چې په سکرین باندې موږ کوم ایکسرسایزز وښیل پکار دی دا تاسو وکړئ ځکه چې لکه په ډیلي بیس باندې په دې کې دا فورسز جمع کېږي او ستاسو دا پټې ستاسو دا مسلز په هغې حساب باندې لکه خپل ځان اډاپټ کړئ اکثر دا هیل چې څوک ډېر زیات استعمالېږي د هغې په ګوټنه کې مس الایمنټ راځي ځکه چې ستاسو دا خپه داسې ده ټیک شو جي پونده اوچته ده پنجه لاندې ده نو اکثر د غټې ګوتې هم کمپلینټ راځي چې یاره جي زموږ په غټه ګوته کې پین کېږي اکثر جینکۍ ځکه چې دا هیل چې په دې کې د خپه سلیپ کېږي او د هغه سلیپ کولو د بچ کولو دپاره یې څه چل کړی چې مخې نه یې هغه پوینټډ کړي
مخې نه هغه ډېر زیات ټایټي نو دا ګوتې مخې ته داسې نښتي او د پاسه به مسلسل داسې زور روان دی ټیک شو چې په دې کې پونده ستاسو زور نه لي که تاسو کتلي که نه لکه تاسو خو استعمالوئ په دې کې پنجه زیات زور اخلي د انګل په حساب سره چې وګورو نو هغسې چې ستاسو په دې غټه ګوته کې او ستاسو په ګوټنه کې دې سر دې کې پرابلم ډېر زیات راځي او دا ډېر کامن دی په ښځو کې دا ډېر کامن خبره ده لکه او جی صحیح ده ځینې د پروګرام د دې سیګمنټ په شروع کې تاسو ویل چې ځینې داسې اوس ټیکنالوژي داسې راغلی چې ځینې شوز داسې راغلي داسې چپړې راغلي دي چې هغه موږ واچو نو هغه زموږ خپې ته فایده ورکوي بالکل جی که نه هغې کې داسې نو هغه لږ موږ کم شوز دي اکثره راځي نو چې په دې کې واک وکړي نو ډېره زیاته ښه ده هغه کم شوز دي لکه چې نن سبا ډېر زیات عام شوی دی د سکیچرز په نوم باندې یو برانډ راوتی دی جی بالکل ټیک شو جی هغه چې تاسو واچوئ یقین وکړئ تاسو به یو ډفرنټ فیل کوئ تاسو به اړ وایئ چې ما ساچول نه دي ما د هغې یوز کړي دي یو خو لایټ ویټډ دی ټیک شو جی پلس تاسو لکه اوس چې تاسو استعمال کړئ تاسو چې پای کې خپه کې د دې خپې نه دی جی د دې د لاس نه د دغه نه زیات سینسز دي د دې خپې او دې سره ایموشنز ډېر زیات کنیکټډ دي که دا خپه تاسو په شګه کې کېدی چې ته د بیچ په غاړه نو هم به تاسو یو ډفرنټ فیل راځي که په یو کمفرټیبل شو کې کېدی یو ډفرنټ فیل راځي که په اوبو کې کېدی یو ډفرنټ فیل راځي نو چې کوم د هغه سکیچر والا شو ده هغه ډیزاین شوی څه داسې ده چې لکه هغې کې هر یو لکه ستاسو د خپې انګل پراپرلی پای کې پلیس شي د هغې نه بعد څه وشي چې کوم تاسو د مونږ د سختوالی راځي په پونده کې هغې دومره غټ هیل پیډ ورکړی دی ټیک شو جي او کوالټي د هغې داسې ده چې لکه هغه ډېر زیات زر نه چیتېږي ټیک شو جي چې هغې سره سي چې ستاسو په دې پونده کې نرموالی راځي نو دې سره دا پرابلمز خپله ختمیږي ښه زموږ پښتنو سړو لپاره زه دا وایم چې بی سپلای چې دی لکه د دې نه خو بالکل اجتناب کوئ بیا خاص کر دا پنجدارې سپلای چې دا زموږ د کلچر حصه ده خو کوشش کوئ چې جوړوئ یې چې تاسو کله هغه او تا چا چولي ډاکټر صاحب ما چولی دي جی بالکل لکه داسې ده چې لکه په دې کې فوم لګېدلی دی وی مولا بل ته مسلې کو یا خپلې په عملي کولې نو زموږ ډاکټر صاحب کوي چې پنجدار تاسو ولې جوړ نه جی نه یقینا لکه اوس ما خو د 100 غنټو لا جوړ یا لکه پروګرام لا راغلی مونږ څنګه چې تاسو چې لکه بیا ایکسرسایز وکړئ یا اوایډ کړئ نه لکه او که ما وی مخکې ما د فیشن خبره وکړه کنه ریکوایرمنت دي ځینې سیزونه مونږ هغه فیشن یا د ضرورت د پاره کوو کنه نو هغه یو وجه نو هغه څه چې بیا ایکسرسایز خو تاسو هغه خلکو ته چې کوم پنجداري سپلای یا سپلای مسلسل استعمالوي جی دا ډېره تبعی ده لکه دا تاسو که اورئ نو چې کوم خلکو زیات سپلای استعمال کوي پنجداري سپلای یا د نورې سپلای په هغو کې د غوټنې درد پای کې د ټوټي مسلې دا ټول ډېر زیات راځي صحیح دا په دې سره دغه دی نن سبا چې هغه عمران خان والا سپلای راوتی خلک هغه چې غټ سول والا کنه هغه داسې ډبل یې کنه نو دا وی د خان چپل په نوم باندې مشهور دی خلک ته دغه وی لکه زنیم خبر بیانو نو هغه داسې دی د سړو لګ دغه دی کنه چې لکه شاید تاسو ته نه پته نو پای کې داسې چې هغه سپلای لګه گزاره کوي ځکه چې دغه غسول موټه دی خو چې پای کې کم لګه داسې دی چې کم سول سخت دی نو هغه نه دی غسته پکا پای کې اکثر د فوم استعمال می هغه سپلای چول پکا دی اختر مخ را روان خلک به شاپینګ هم کوي نو دا ډېر لازمي دی چې تاسو کم پیسې لري هغه ته وګورئ چې تاسو خپل د بار کمفرټیبل خیسته او بدرنګ پرې دی ټول نړم دا وګورئ چې لکه دا تاسو خپل د پر فټ ته کنه دی ایگزیکټلی تاسو پکې خپل فیل کوئ کنه فیل کوئ ثانک یو ډیر زیات ډاکټر بوهان صاحب ډیر زیات مننه لیدونکو موږ سره اوس یو دمال واپس هڅه نه کیږو په خیر پښتونخوا تاسو بیا رالی په خیر علی پښتونخوا ته لیدونکو زموږ نننۍ خپرونه هم پای ته ورسېدله نن موږ تاسو سره د صحت په حوالې سره او ایجوکیشن د هغې حوالې سره موږ تاسو سره خبرې وکړې ایجوکیشن چې موږ سره دلته کېناستو خالد سلطان صاحب سره د هغې ایکسپیرینس د هغې پوینټ اف ویو د ایجوکیشن حوالې سره بیا د میډیا جرنالیزم د حوالې سره هم ډېر ښه ګپ شپ ولګېدو او ډاکټر بورهان چې ډېر امپورټنټ خبر وکړه لکه زما غوندې کوم خلک کومې فیمیل چې هیلز اچوي یا فلیټ کوم موږ شوز یوز کوو هغې ویلې چې دا زموږ د پوندو د درد چې دی هغه ولې جوړېږي چې هغه پراپر او صحیح شوز چې نه بیا د هغې نه علاوه هغې دا هم ویلې چې ماشومانو ته د وړوکوالي نه د کوم شوز پکار دی چې هغه موږ هغې ته والو چې بیا هغې ته فیوچر کې څه تکلیف نه وي د پوندې د درد اینڈ اف کورس د غاښونو په حوالې سره چې موږ خبرې وکړې ډاکټر صاحب سره هغه هم ډېر زیات امپورټنټ وي د هغه خلکو چې د وریو نه یا د غاښونو نه وینه راځي یا نور څه تکلیف وي نو دا زموږ نننۍ
خبرونه خو دې کې چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې او تاسو ته څه نالج کې اضافه شوي او د ډاکټرانو حوالې سره چې کوم تپوس پوښتنې وي د هغې حوالې سره ستاسو څه پرابلمز وو هغې جواب تاسو ته میلاو شوي تاسو په دې پروګرام کې برخه اخیستې چې زموږ د ایمیل اډرس د لارې چې دا وخت تاسو سکرین باندې ښکاري contact@amperswan.tv د لارې او زموږ چې کوم واتساپ نمبر دا وخت تاسو سکرین باندې ښکاري د دې واتساپ د لارې تاسو موږ ته میسیج رالیږئ چې فعلا په الله باندې سپارم که ژوند د خیر او ثواب بیا تاسو سره میلاویږو د الله پامان